سره هغه اسرائیل چې دي هغه ماشومان شهیدان کوي دا زموږ ستا دپاره نه دا د ټولې دنیا مسلمانانو ته د دې اسرائیلو چیلنج دی چې ستاسو کوم اوله قبله بیت المقدس و هغې کې څوک آباد و هغې سره موږ داسې معاملات وکړه معززینو کرامو درد دی په سینه کې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ان قریب ته ای زما امته چې دا خلقو دا غیر اغیار یهود کافر تاسو ته په یو بل باندې داسې دعوت ورکوي د حدیث مفهوم بیانو لکه څرنګه چې په کور کې یو زنانه هغه روټۍ تیاره کړي یو خانک کې واچوي مجمع کې واچوي خپلو بچو ته اهل عیال ته وایي ای بچو راشئ روټۍ تیاره ده ویې خورئ وایي دغه رنګې کافران به په ستاسو خلاف یو بل ته دعوت درکوي ورکوي چې راشه د مسلمان پلانې بل تباه کوو دا تباه کوو تاسو افغانستان ته وګورئ دوی سره څومره کافران متحد شوي معززینو کرامو اصحاب کرام فرمایي ای د الله محبوب پیغمبره دې وخت کې به موږ ډېر کم یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نه نه تاسو به کم کېدئ تاسو به ډېر زیات کوئ لیکن ستاسو مثال به داسې وي لکه سمندر کې یا په سیلاب باندې چې زنګ روان وي د زنګ څه حیثیت نه وي که هوا کې راشي هغې نقمئ که مخې ته یو چخې چخ چې راشي د هغه سره ټکراو شي هغه بړګوړکۍ ختم شي ستاسو حیثیت به داسې پیدا شي وجه دا ده چې ستاسو کومه دبدبه اسلامي وه هغه دبدبه به ختمه شي د کافر د وجود نه د هغه د زړه نه به ستاسو روح ختم شي تاسو کې به یو عظیم مرض پیدا شي هغه مورض به څه وي په تاسو کې به وهن راشي اصحاب کرام تپوس کوي ای د الله محبوب پیغمبر او وهن څه شي دی حب الدنیا و کراهیت الموت ای زما امته عمل به دا وشي چې دنیا به هم ډېره خوښه وي د مرګ نه به یریږئ د دې وجې نه به کافران تاسو باندې حملې کوي تاسو د پاسه به زړور راځي هغه دور دی که موږ د پاکستان حکمرانانو ته ووایو چې د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړه خبرپور امداد یې وکړه امریکا د هغې ځای نه اعلان کوي چې زه د اسرائیلو مکمل امداد کوم زه حامي یمه ای مسلمانه ستا په خوله مهر لګېدلی دی ستا په خوله د حب دنیا هغه میخ لګېدلی دی ستا د غلامۍ ستا په سینه کې هغه غلامي د امریکې د برطانیې پرته ده ته داسې نه وې چې امریکې ته امداد کې زه سلجون د امداد ته خپل چې کومه دی مسلمان روډ کومه معززینو زموږ دا خبرې دي دې حکمرانانو ته ورسي سامعینو کرامو عرض او غرض مې دا دی چې مسلمانان په داسې حالت کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة حتى يصد كل قوم منافقوهم تر هغې وخته پورې به زما په امت باندې په دې خلکو باندې قیامت قایم نه شي تر څو پورې چې د دې امت حکمرانان هغه ټول منافقان کل قوم ټول د دې حکمرانان منافقان نه جوړ شوي زما نه مراد د حکمران هغه دی چې د هغه سره نن دا طاقت موجود دی چې اعلان وکړي چې یاره د دغه امداد دې وکړی شي د فلسطین نو امداد یې کېږي چې د هغه سره دا طاقت موجود دی چې هغه نن ووایي چې مسلمانانو هسته درکو هر شیز درکو ای مسلمانانو تاسو فلسطین ته حاضري وکړئ زما دې هغه خلق مراد دی لیکن کاش د هغوی په سینه کې حب الدنیا کراهیت الموت هغه پرېوتی دی دا د پیغمبر علیه السلام عظیم علم غیب دی خلق وایي د دیوال نه ورته شاته پته نه لګي زما پیغمبر علیه السلام د نن نه څوارلس سوه کاله وروسته د مخکې چې کوم حالات هغوی ذکر کړي دي نن هغه موجود دي مبارک فرمایي مبارک داسې فرمایي لا تزال عصابة من امتي يقتلون على ابواب بیت المقدس زما په امت کې به یو ډله تر قیامته پورې داسې قایمه وي چې هغوی به د بیت المقدس په دروازو کې د هغوی په چوکاټونو باندې به د کافرانو خلاف جهاد کوي هغه به جنګېږي لا يضرهم خذلان
الخزلان ومن خذلهم هغه خزلان د هغې خلکو څوک چې د دې مخالفت کوي څوک چې د دې مقابلې ته راوځي هغه به ورته ضرر نه رسوي یعنې مقصد دا دی د دې په استقامت کې به د دې په هغې جرأت کې به د دې محبت کې به د دې په عشق کې به د هغوی ضرر نقصان نه راځي دوی به داسې قایم وي حتی چې شیطان کېږي به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ظاهرین علی الحق دوی به په حق باندې قایم وي دوی به په حق باندې غالب وي حتی یأتی امر الله دا الله حکم به قایم شي قیامت به راشي معززینو هغه د فلسطین مجاهدین حماس او د هغوی ملګري هغه څه کوي هغوی دغه شان کوي تاسو به خیال وي د کافر سره ټوپک دی د پاسه یې نیولی یو ماشوم د لسو کالو راپاسي او پیلکانې ګزار کوي دا خطر یې نشتی چې دی به ما وولي دا د پیغمبر علیه السلام عظیم علم غیب و چې نن زمانه کې هغه د بیت المقدس په دروازو چوکاټونو باندې هغه مجاهدین ولاړ دي د دې پیشنګویي د نن څوارلس سوه کاله مخکې زموږ پیغمبر علیه السلام ورکړې وه سبحان الله پیغمبر علیه السلام د علم د قربان ذره ذره نه د پریخي دومره حده پورې ته چې موبایل کې کم سیم کارت لګي ته چې کوم چپ لګي د دې متعلق پیغمبر علیه السلام بیان کړی چې ستا پتون به یو خبره ونه کړي لیکن دا به مخکې تللی وي ډېر اوږد حدیث دی ټایم رانه نیسي معززینو کرامو خپل مقصود ته راځم دا د بیت المقدس دا مجاهدین سواړه مجاهدین دي تاسو ته معلومه ده چې د فلسطین دا مسلمانان ولې داسې تیر شو څنګه چې زموږ ستا سره پاکستان کې معامله روانه ده دا معامله د نن نه څونه مخکې د فلسطین سره شوې ده دغه اسرائیل راله سوال یې وکړو موږ سره ځای نشته موږ له لږ ځای راکړه دوی ورته لږ ځای ورکړو د امریکې برطانیې د کافرو د هغوی په امداد باندې دوی دومره مخکې لاړه چې نن یې په ثابت ملک باندې قبضه کوي معززینو زه به یو مثال د هغې درکړم لکه دا جومات شو دا جومات بالفرض فلسطین دی دا د مسلمانانو په قبضه کې دی یو طرف ته اسرائیلي یهودي راغی زما ځای نشته زما نشتلیټي نشته زه خو هم یو انسان یم انساني حقوقو سره ما له چې کوم دی د یو شلو کسانو ځای راکړه ځای ورته ورکړو سمود آباد د 30 کسانو شو سمود آباد د 80 کسانو شو سمود آباد 120 ته ورسېدل حتی چې نیمه علاقې وواله حتی وستا مسلمان هغه د سب په ځای کې راګیر دی فلسطین کې چې کوم مسلمانان دي هغوی په دومره ځای کې دي او نور علاقه د اسرائیلو قبضه کړه ستا په ملک کې ستا ملک په څه باندې ورانوي دا قادیانیان دا د اسرائیلو جماعت دی د اسرائیلو ډله ده دا قادیانیان ستا ملک ته راتنه کړه دې له د امریکې برطانیې سپورټ ورکړی شو دا د اسرائیلو پیداوار دي ستا په ملک کې هغه ملایان هغه په دې شکل کې راووتل لکه زه به د یو ملا حواله درکړم مفتي شاکر چې ورته ویلی شي کلک قادیانې دی اوله دا د قرآن حدیث ذکر کو اوس درته کتاب کې وایي چې نه د قادیانیانو ټول کتابونه غلط نه دي ډېر پکې صحیح دي ګورئ بیان یې واورئ موږ درته چغې والې چې سړی قادیانې دی و تاسو څه وکړه خلکو یې نه نه دا خو ډېر ښکلی بیان کوي د قرآن ترجمه کوي معززینو کرامو دا خلک چې قادیانیان شو دا په څه باندې قادیانیان شو و د دې قرآن ترجمې ورته کولې حدیث یې ورته بیانول بس د مسلمانان ډېر مسلمانان قادیانیان شو دی د امریکې نه نه دي راوستي دی د برطانیې او د فلسطین د لکه د اسرائیلو نه دي راوستي همدا ستا د ملک هغه مسلمانان چې ستا سره وو ما سره وو په یو کور کې موږ سره د مسلمان په کور کې لوي نن راشه د قادیاني په صف کې ولاړ دي او ستا مقابلې ته راوځي معززینو کرامو سامعینو غرض مې دا دی چې ستا ملک دی د دې قبضې دپاره یې قادیانیان رادنګ نه کړه قادیانیانو ته اول داسې لږ ځای ورکړو چې د دې ایریا نه به بهر ته نه وځئ تاسو به غټ غټ ځایونه نه قبضه کوئ تاسو به هم په دې طرف کې یئ تاسو له به زمونږ مراعات نه درکوو بس صرف زندګي تېروه راشه نن په اسلام آباد کې د ټولو نه ګران ګران ځایونه مرکزي ځایونه قادیانیان یې واخیستل نن د پاکستان ټولو نه غټ تنظیم هغه د قادیانیانو د مالدار سطح مسلمان سره څه دي سمود آباد به دوی هم قبضه وکړي او دومره قبضه یې کړ کله چې ستا د فوج کې جرنیل حافظ صاحب هغه د قادیانیانو خلاف اعلان وکړو چې دا پلانې قادیاني به وباسم دا به وباسم جرنیل دی که نه داغه به وباسم قادیانیانو مشر ورته وویل وایي څه دي
ګونې به دې ژوندی ځوان کم که غږ دې وکړو بس د قادیاني په قبضه نه ده چې ستا جرنیل ورته غږ نشي کولی ستا وزیر اعظم ورته غږ نشي کولی ستا بل یو کس ورته نشي کولی ستا ټول د اوچتو عهدو خلق چې کوم دی هغه قادیانیان دي لاندې چې کوم دي هغه موږ چې لاندې اوسېږو زموږ سپایان حزبیګان وغیره وغیره دا د هغوی د هغه لاندې زندګي تېروئ معززینو کرامو عرض مې دې کې دا دی ستاسو ذهنونه بیدارول غواړم هر کله چې هم د جهاد اعلان وشو چېرته هم وروسته نه شئ حدیث کې راځي چې هغه سړی حدیث مفهوم دی یو سړی منځونه کوي زکاتونه ورکوي ټول کارونه کوي خو د ده په زړه کې د جهاد یو ذره شیز تېر نه شو د په زړه کې د جهاد جذبه رانله وایي دی چې مري په حال او لاره د منافقت باندې به مري د منافقت په حالاتو کې به مري د شهید لویه مرتبه ده